بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. حاضرین، دا کوم آیات کریمه چې ستاسو مخکې ما تلاوت کړو، الله تعالی فرمایي چې د هغې فتنې د هغې نه ځان بچ کړئ چې د هغې اثر یوازې هغه ظالمانو او کوونکو ته به نه رسي، بلکې د هغې اثر هغه به هغه خلق چې هغه کوونکي دي هغه به هغو ته به ورسي. او الله فرمایي چې په دې پوه شئ چې الله سخت عذاب هغه ورکوونکی دی. د ثقافت په نوم باندې چې پرون کومه میله په بډګرام کې شوې ده، نو دا نه د مسلمانانو ثقافت دی، نه دا د پښتنو ثقافت دی، او بلکې دا ثقافت دا د هغه بې قدر چې نه پلار معلومي او نه مور هغه معلومي، دا د هغه خلکو هغه ثقافت دی چې یورپ کې چې نه پلار معلومي نه مور هغه معلومي، هغه ثقافت دې ملک ته هغه راوستل، دې کې که انتظامیه ملوث وي، په دې کې ډیو وي، په دې کې ډي سي وي، په دې کې اے سي وي، په دې کې پرنسپل وي، په دې کې د پرایویټ سکولونو هغه په دې کې هر څوک چې دې کې کېدلو شریکي، دا باقاعده دا مسلمان دي او دو د الله د رسول د هغو غضب ته او قهر ته هغې ته دعوت هغه ورکړی دی. په دې کې که سرکاري دغه استعمال شوي، څه فنډ استعمال شوي، دا د بیت المال خیانت دی، دا په بیت المال او د مسلمانانو مال دا په غلط ځای هغې کې استعمال کړی دی. یا لویه د افسوس خبره هغه دا ده چې دا یا 23 مارچ او یا 14 اپریل چې هغې کې چوټیانې او په هغې کې حکومت هغه دا غواړي چې دې کې د ماشومان هغه لوبې وکړي، یا د ملک د هغې څه ترانه دې ووایي، یا د ملک د هغې څه تقریبات هغه دې وکړي. دا هغه پروګرام نه و دې دپاره چې های سکول چې د هغې د کالج حیثیت دی هغې له چوټي ورکول، دا د هغه پرنسپل دا به هم الله له جواب ورکوي، او د دې چې چا دغه اجازه ورکړې ده که هغه ډي سي دی که هغه ای سي دی که هغه ډیو دی، دا ټول باقاعده د دې مجرمان دي او دو د ملک د هغو ثقافت او د بټګرام ثقافت هغه تار کړی دی. مونږ پښتانه یو، پښتو ژبه وایو، مونږ کې چېرته دا ثقافت زمونږ نه دی چې دې کې به مونږ ټولونه وو، دې کې به مونږ ټکور کوو، او یا دې کې به هلکان او جینکۍ دا به یو ځای هغه به ګډېږي. بیا دې کې دا خبره ځینې خلک هغه کوي چې دې کې نعت ویلی شوی دی، دې کې دغه حمد باري هغه ویلی شوی دی، یا په دې کې د تلاوت شوی دی. نن په جمعه کې په دې باندې ما ډېر مفصل تقریر کړی دی او دا خبره مې کړې ده چې دا خبره چې څوک کوي د دې داسې مثال دی لکه یو سړی پولاو پوخ کړي او د هغې د پاسه څوک غوښان او هغې د پاسه چېرته څوک بل یو کن هغه چې دی نو هغه کېږي دي، نو هغه پولاو هغه به څوک وخوري او هغه پولاو د هغه به څه حیثیت پاتې شي. نو چې اول د قرآن تلاوت وشي، بیا حمد باري، بیا چې دی نو نعت پاک هغه وویلی شي، او ورپسې هغه دغه شان هغه دغه وشي، دا پروګرام هغه وشي، ټنګ ټکور هغه وشي، نو دا د قرآن بې ادبي هم کړې ده، دا یې د حمد باري دغه بې ادبي هم کړې ده، او دا د نعت پاک د هغې بې ادبي هغې هم کړې ده. دغه ثقافت د معنا نه دونه دي خبر. ثقافت دې ته وایي چې د ملک یو معاشرې د مونږ مسلمانان یو، زمونږ ثقافت هغه اسلامي دی، مونږ باید د اسلام مطابق خپل ژوند تېرو، دغه معاشرت او ماحول او په یو طریقه باندې ژوند هغه تېرول، دا د ثقافت د معنا ده. نو زمونږ مشران هغوی د چېرته هغو په دغه ډولونو
یا چې دی نو په شروع او په باجو یا د هلکانو د جنکو د هغو په ګډون دا زموږ معاشره نه ده او څوک چې دې ته هغه د مسلمان یا د پښتون معاشره وایي هغه په خپله ډم دی او هغه په خپله چې دی نو هغه لکه څنګه چې د هغه دغې یورپ والا دي هغه په هغې زمره کې دی د دې مونږ پر زور مذمت کوو او دا چې کله مخکې ډسټرکټ ناظم عطاالرحمن خان هغه کله و نو هغه وخت سره هم ما هغه ته دا خبره کړې وه چې ناظم صاحب دا کارونه مه کوئ لیکن اوس افسوس دی چې هغه نشته لیکن د هغه رور او د هغه چې دی نریتروز دی هغه په دغه کرسۍ باندې دی او د هغه په مشرۍ کې دا خبره هغه شوې ده نو د دې مونږ پر زور مذمت هم کوو او د الله نه مونږ د دې د براعت د هغې اعلان هم کوو چې یا الله مونږ د دې خبرې نه بري او دا خبره داسې شوې ده نو په دې باندې مونږ سراپا احتجاج یو او په دې باندې مونږ احتجاج کوو او الله دې د دې چې کوم فسادات دي او د دې چې کوم هغه نتایج دي نو الله تعالی دې دا د بټګرام مسلمانان او مونږ ټول د هغې نتایجو نه د دې هغه د الله محفوظ وساتي او ما په جمعه کې دا خبره هم کړله چې کوم سکول کې دا جنکۍ او دې وړو هغو تعلیم کړی دی او دو راغل دي او دغه ځای ته دا واړه پیش کړي دي نو د دغې سکول د دو نه بایکاټ وکړئ او خپل واړه هغه دغې سکول ته دې ته مه لېږئ او د دې وړو د دوی په موږ باندې دا یو حق دی دا صدقه جاریه ده نو دې وجې نه ټولو ته دا اپیل دی چې د دغې سکول او د دوی د استادانو او دغه شان د دې های سکول پرنسپل یا ډیو یا چې دغه ډي سي د ټولو دا انتهایي غلطي کړې ده انتهایي بدي کړې دي او په دې باندې د بټګرام عوامو د هغې نه به معافي غواړي ځکه زموږ دا ثقافت نه دی او نه زموږ دا ماحول دی نه په دې طریقې سره زموږ مشرانو ژوند کړی دی والسلام. دې کې دا دی چې ټول واړه ماشومان د سکولونو ناستو د پرایویټ سکولونو د ماشومان ته څه تاثر ملاوي چې دغه داسې دغه کېږي د وړو ماشومانو چې په یو خبره باندې ذهن جوړ شي نو دا لکه زموږ پښتانه وایي چې دا د کاڼي کرښه نو دا د وړوکوالي نه دا یې په ډمتوب باندې او دا په داسې فحاشۍ په هغې باندې واړو. بعضې خلک وایي چې تاسو دا بډګرام ترقۍ ته نه پرېږدئ دې کې چې دا کارونه شي دې کې به ترقي وشي دې کې به دغه ترقي وشي چې د الله قهر ته به دعوت ورکړی وشي. موږ داسې ترقي نه غواړو چې د الله قهر ته دعوت وي د بلعام بن باوره د هغه دغه رسم و رواج هغه یي. درېیمه خبره ده قاري صاحب چې دا واړه چې وو دا خو ټول بډګرام دینداره خلک تبلیغیان باشره مولیان صوفیان ښه خلک دو ته تاسو پیغام وایي دو ته دا پیغام چې دا دو دا په فیسبوک کې نه پېژني چې دا څوک دي بیا دغه ځای کې به د دو وروڼه یا د دو چې پلار یا پتره یا دغه نیکه دا به دې ماحول کې نه دو به د دې نه نه خبر هایسکول به دو نه پېژني دا جاز کې به خپل نه پېژني هغو ته پیغام دا دی که تاسو دا واړه د دو نه ډمان جوړوئ د دو نه چې دی نو بېدینه چې دی نو جوړوئ نو بیا خو ستاسو خوښه ده او که ستاسو د دو مشران یې او دا تاسو څخه د الله د طرف نه امانت وي نو دا امانت ولې ضایع کوئ. بعضې خلک دا ته اعتراض هم کوي چې ودونو کې ګډاګانې کېږي او ډولونه وي ودونو کې ګډاګانې او که هغه هم ناجایز دي هغه داسې ګډاګانې نه دي هلته کې ښځې ګډېږي هغه د ښځو په مخ کې ګډېږي د هلکان ګډېږي د هلکانو په مخ کې دا خو جنکۍ او هلکان د خلکو په مخ کې بیا نن سبا کوم فیسبوک کې دي دا خو ښځې هم ګوري سړي هم ګوري دا د عقل بې حیایي نه هم عالیه بې حیایي ده. د دې دا خو سرکاري فنډ باندې شي دی د ډي سي صاحب د ضلعې فنډ ورکړ دی د دې اثرات بسي د دې اثرات هغه دا دي چې دا د بیت المال د هغې دغه حق وولې که زمونږ په دې کې هغه څه حق د قیامت په ورځې به ترېنه مونږ خپل حق هغه غواړو. علماو څه ذمهواري دې مسلې باندې دي زموږ خطیبان چې دي علما کرام چې دي جمعیت علما اسلام خلق چې دي عام مسلمانان چې دي د دوی څه ذمهواري جوړېږي اوس. نن چې ما کوم تقریر هغه کړی دی په جمعه کې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه یو خلاف شرع کار په مدینه منوره بازار کې ولیده نو فوراً جومات ته راغی
او د مدینه والو ته وی صحابه موجود او عین علماءکم تاسو علما کوم دي دې خبرو سره خو بني اسرائیل تبا شوي دي دا په مدینه کې داسې بازار کې داسې حرکت او داسې کار کیږي نو هغه خطاب علماو ته کړی دی بخاري شریف روایت دی محدثین دي دا وګوري او هغه خپل هغه امیر المؤمنین هغه چې دی نو ګورنر ته ویل دي نه هغه قاضي ته ویل نه وایي دغې ته دا د علماو ذمهواري ده د خلق پوهول دا د علماو ذمهواري ده. قاری صاحب اخیری خبره ده چې زمون د علاقو رسم رواج او ثقافت داو دا دو چې کم کارو کوم دې باندې ما تفصیلي خبره وکړله زمونږ د وطن رسم او رواج هغه دا دی چې د ښځو او د اگر که وړې جنکۍ دي د دو ګډون دا زمونږ نه ثقافت دی نه ډول ټکور دا زمونږ چې دی نه ثقافت دی او نه دغه شان چې دی نو لوله لپګان هغه چې دی نو د ګلو زلو نه راویستل چې د هغو ناره چې دی نو هغه دی چې دغه مینه د بل خور سره ښایي دغه شان چې دی نو خلق دا د وطن ته راویستله دا د الله قهر ته د الله دغه غضب ته دعوت یې ورکړ دی او موږ به همیشه دپاره د دې مذمت کوو ټیک ته موږ ته دا اختیار نه دی حاصل چې موږ په سرکاري املاکو باندې یا په سرکاري چې دغه پروګرامونو باندې هغې باندې موږ عملي وکړو یا هغو سره موږ ټکر واخلو لیکن دا د خولې خبره دا خو موږ کولی شو دا خبره د زما ټوله انتظامیه واوري او زه د یو ذمهوار په حیثیت سره زه دا وایم چې په کوم پیسې په دې کې استعمال شوي دي سرکاري دا هم ناجایز دي کومه چوټي چې کړې شوې ده دا هم ناجایز ده کوم اجازه چې دوله ورکړې شوې ده دا هم ناجایز ده او کوم سکول چې دی له تیارې چې دی نو کړی د هغه پرنسپل او د دغه کالج د دغه های سکول د دې پرنسپل دا د دې ذمهوار دي. صحیح